او دا اصل مال دی چې په دې کې الله تعالی برکت راولي. یقین وکړئ چې کم مال زیات وي او صدقه پکې نه وي نو په هغې کې سکون نه وي، او چې لږ مال وي په هغې کې ته د غریب مرسته وکړې په هغې کې ډېره عجیبه مزه وي، عجیبه سکون وي پکې. تاریخ مونږ ته ښایي چې داسې خلک تیر شوي دي چې هغې به ناشنا صدقې کولې. یو کس راځي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له، حال دا دی چې په دې وخت کې دی خلیفه هم دی، پیلنی خلیفه دی، بادشاه دی. کس راځي ورته وی حضرت وی لوی درخواست مې روړی دی، وی غربت اغستی یم او وی 3000 دیناره قرضداره شوی یم، او وی ته خلیفه یې ته به مې مدد وکړي بل ځای کې غومای چې څوک به زما مدد وکړي. نو وی هغې بیا وی دا کس ځان سره دننه کمرې ته ننه باسلو، دلته راشي، ځان سره کمرې ته ننه باسلو، کور ته بوتلو، ګیټ یې وکتو، لوی عالیشانه دروازه ده، دننه لاړو، یو کټم پکې نشته، هېڅ پکې نشته، یو زړه چټۍ ده لاندې اچولې ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی ما سره خو هېڅ هم نشته، وی حالت مې ډېر خراب شوي دي، وی کوې درله به مې درکړی وي. او ورته وی ته خلیفه تا سره څنګه نشته، ته خو بادشاه یې، په کار دی تا سره خو زه خو ډېر لوی امید او درخواست سره راغلی وم. او ورته وی داسې چل وکړه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له ورشه، او ورته وی عثمان صاحب له چې ورځم خو زما قرض ډېر زیات دی، امید مې نشي چا راله راکړي. وی زه ته ورشه عثمان صاحب له، وی چې کوم ځای کې ستا سوچ ختمیږي هلته د عثمان صاحب سخا شروع کیږي. دی ورغو حضرت عثمان صاحب له، چې ورغو دروازه والا عثمان صاحب بچو ته غوسه کیږي، ښه تاسو په پیو کې دومره ډېر شاته چولي ځان ته دومره خوږوئ، څه بیماران خو نه روغ یې، شات لږ اچوه پکې، یو چمچ اچوه، لږ شانتې اچوه چې ګزاره دې کیږي. سړي ړکې ټکو خوړو. دی وایي چې بچو ته په یو چمچ زیات اچولو باندې دومره غوسه کیږي، نو ماله به دی دا 3000 دیناره څنګه راکړي. خو وی خلیفه را لېږلی یم، انتظار یې وکړو چې څنګه عثمان صاحب راوځي، ورته وی میلمه خفه نه شي، وی بچو ته مې لږ نصیحت کولو، نو وی د هغې د وجې نه تاله لږ ناوخته راوتم. غلام ته وی ورشه وی دله پیر وړه پکې شات واچوه، 2-3 چمچه شات یې پکې واچول، بیا ورته وی دله د کجورو حلوا وړه. دا سړی حیران دی، وی چې عجیبه انسان دی، وی بچي ته په یو چمچه باندې غوسه کیږي او وی ما له 3 شیزونه راوړي. وی نه پوهېږم څه ماجره ده. دا کس ناست دی، وی جی یو درخواست مې روړی دی. وی څه درخواست دې روړی دی؟ وی یاره وی قرضداره شوی یم، نو وی ما وی که څه وي چې قرض راله ختم کې. غلام ته آواز کوي وی فلانیه، وی هغه اوښ راوله، وی هغې باندې چې کم سامان هم دی ټول سر راوړه دله ورکه. عثمان صاحب د اوښ چې ده ته حواله کوي، نو دا کس ورته وی نه وی زما دومره نه دي پکار، وی زما خود وی پیسې پکار دی. او ورته وی دا تیلی کلو که په دې کې 6,000 دیناره دی، وی 3,000 قرض ورکه او وی په 3,000 ځان له نوی کاروبار شروع که. او وی په دې اوښ باندې وی ستا د بچو دپاره مې کپړې ایښې دي. کس ورته وی دا اوښ واپس نشم راوستی، وی زه خو هغه شام نه راغلی یم، وی دا اوښ به بیا څنګه راولم؟ وی نه وی دا مې تاله به تحفه کې درکړم. خو ورته وی زه پوه نه شم، وی بچو ته دې دومره خبرې کولې او ماله دې دومره هر څه راکه. او ورته وی دا ماله خدای دې دپاره نه دی راکړی، ګورې چې زما بچي په دې باندې عیش و مزي وکړي، وی دا ماله خدای دې دپاره راکړی دی چې د حضور پاک د نوکرانو خدمت پې وکړم. نو دا کس حیران دی، وی ما خو ده ته ویلي م نه و چې ما ته 3,000 روپۍ قرض دی. او ورته عجیبه حالت دی، وی چې څنګه روان شو، وی شکریه ادا کوه. وی شکریه زما ما ادا کوه، وی شکریه د ابوبکر صدیق ادا که چې هغه راواستولې. دا کس وی ما خو تا ته ویل نه دی چې زه ابوبکر صدیق راواستولم، وی بس دې خبرو کې ګوتې مه وه. نو د هغه سخا ده، دا هغه مال دی چې د بل انسان په کار راشي. زمونږ مال خو هغه
چې ښه ډېرې جمع کو اخره کې راته څه چل را باندې وشي هاټ اټیک وشي لاړ شو پته نشته زمونږ نه بس پې زمونږ اولاد څه کوي. ګورئ حدیث کې راځي السخي قریب من الله و قریب من الناس. سخي هغه سړی دی چې دی خدای ته هم نږدې دی او مخلوق ته هم نږدې دی، او بخیل بعید من الله و بعید من الناس، خلکو نه هم لرې دی خدای نه هم لرې دی. نو دا چې کم مال دولت دی دا د الله په لار کې خرچ کې، فضولیاتو کې نه، د الله په لار کې.